د بنگلاديش سابقه وزیر اعظم حسینه واجد ته د پانسۍ سزا میلاو شوه په بنگلاديش کې چې دې څومره ظلم او جبر کړی او خلک یې وژلی و. بل طرف ته په پاکستان کې مریم نواز دا ویلي دي چې زه په قسم او په قرآن وایم چې ما د چا سره ظلم او جبر نه دی کړی، خپله چړی د قربانۍ د ګډوري په شانتې په اوبو کې ولیده د خیره سره، او هر څه په جنرال عاصم منیر باندې او په دغه ججانو او کرنلانو باندې واچول او په قسم او په قرآن وی چې نه ما او نه زما پلار نواز شریف د چا سره ظلم او جبر کړی دی او د چا نه انتقام نه دی اخیستی. دغه فوج ته دغه ادارو ته موږ چغې والي چې تاسو بدناموي، تاسو استعمالوي او سبا به تاسو باندې دا الزام لګوي چې موږ د چا سره ظلم او جبر نه دی کړی. د عمران خان سره په 26 نومبر کې په 9 مئی کې چې څومره خلک شهیدان شو، په تحریک لبیک کې اپریشن چې څومره وشوې، په تیرا، په وزیرستان، په باجوړ، په اورغزو کې دا هر څه په دغه فوج باندې واچول او په قسم او په قرآن وی. دغه بیان تاسو کتلی شئ. زه حلفاً ویم چې موږ د چا سره ظلم او جبر نه دی کړی. نو دغه فوج ته موږ وایو چې دغه سیاستدانان مو بدناموي، استعمالوي مو. سهار به دغه سیاستدانان و چې دا هر څه د فوج کړي دي او نن په اقتدار په کرسۍ باندې ناست وی چې موږ دا ظلم او دا جبر نه دی کړی. دا دغه فوجیانو، دغه جنرالانو، کرنلانو او دغه ججانو او دغه سرمایه‌دارو کړی دی.